ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين درود شريف واي اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام و د اجتماع حاضرین و مسلمانان ورونو و د مدرسې په لاندې صحن کې محترم خویندو میندو د الله پاک فضل د نه لس کاله وشو چې د مدرسې بنیاد ایښودی شوی د دې نه مخکې به موږ بیانونه کول زه بار بار راغلی او هلته به په هغه حجره کې کول او یو وخت و چې موږ دلته د دې مدرسې سنگ بنیاد د بنیاد لومبۍ تیږه کېښوده او د الله فضل دی چې داسې ښکلې مدرسه لاندې چت او بره چت هم انشاءالله چې ان قریب به الله دام پوره کړي که خیر رونو مجلس ته قرآن شریف دی او د دې مدرسې مدرسه دارالعلوم مدینة العلوم للبنین والبنات هم د جینکو د زنانو درسونه دي هم د نارینو او گرامی قدر محترم رور جناب حضرت مولانا محمد صادق صاحب حفظه الله ډېر په اخلاص خدمت کوي ګڼ شمېر مدرسین دي ورسره هم سړي او هم معلمات ښځې 1500 تقریبا تعداد دی د زنانو جدا او د سړو جدا ډېرې جینکې هم نن فارغې شوې او ډېره لکان هم فارغ شو د لکانو دستربندي دا ستاسو پړوان دی وشول دا ستاسو دپاره ډېره لویه خوش قسمتي ده لږه نه چې ستاسو په دې کلي کې د قرآن شریف او د دیني علومو مدرسه ده ځکه دلته یوازې قرآن شریف نه دی حفظ ناظره او تجوید هم دی او ورسره ابتدایي د علومو درجیم دی او ستاسو د سکول چې کوم واړه دي بچي دي دی په هغې محنت کوي او ګڼ شمېر واړه خدای پاک حافظان کړل او چا په ناظره قرآن شریفونه زده کړل قسم دی رونو چې د عالم وجود په مخ د ځمکه د خدای رحمت دی رحمت دا ستاسو یو بچی دی ستاسو د قوم کس دی ستاسو د قبیلې بچی دی د ده پړه کې خدای جذبه واچول او دلته دا مدرسه جوړه کړه او ښکلې روانه ده ورځ تر ورځه خدای پاک دې مدرسې له ترقي ورکوي او ښی پکې څه شی د الله قرآن هغه قرآن چې زمونږ دپاره هدایت دی هدی للناس عامو انسانانو او د پیریانو دپاره دا قرآن هدایت دی چې د قرآن نه کم خلک لرې دی برباد دی او چې چا د قرآن شریف سره خپل جوړ پیدا کړي
کاغه سړی دی او کاغه ښځه ده هغه کامیاب دی چې د قرآن نه لرې دی برباد دی یقین کوه نن زمونږ خلک ډېر په پریشانۍ کې پراته دي ما ته د مخکې ورځو کې یو زنانه ټیلیفون وکړ یو میاشت نه یو څو میاشتې مخکې ما ته ویې مولوي صاحب یو خبره راته کوم او دا ووایه دې خلکو ته ځکه زنانه خپل تعارف وکړه چې د چا د کور والی مو کوم ځای کې اوسېږم وی زما لونه وی او زما ګیندې وی ازادې وی ډېرې زیاتې جامې به یې اغوستې او داسې جامې به یې اغوستې چې د هغې نه ټول وجود ښکاري بغیر لستوڼو کمیسونه به یې چول او داسې تنګې تروشې جامې برقه لوپټه دا به یې نه وه لوپټه به یې صرف په دې مړۍ واچوله یو نری غوندې لوپټه ما به خدای ته سوالونه کول ما وله وظیفې کولې او ما به ورته نصیحت کو چې ای بچې دا ګناه ده د خدای خاطر وکړئ خدای به هم په غضب اخته شي دا څه کوئ تاسو وی ما ته به یې مورې تره زړې زمانې خبرې کوې خلک کم خوا دنیا ورسېده او دا ته راته څه مازدیګر به وي زما دا لوړی ګیندې مارکېټ ته ووتې ماسخوتن به یې ځان سره بلا سیزونه راوړل زما بچیم په طرف و زما خاوند یې په طرف و او بې ځایه به یې پیسې لګولې په مارکېټونو کې به ګرځېدې ما ته یې څه پلیتې نه وې خو برقه لوپټه به یې نه په سر ول او که د کلي نه به زمونږ څوک رشته داران رالل وی هغې پورې به یې خندل چې خلک وګوره چېرته لاړل او دوی بیا برقې په سر کړي دي او غټ پړون یې په سر کې دی دې برقې او پړون پورې به یې خندا کول مونځ نو زما په کور کې مونځ به یې نه کړ ذکرونه نو د قرآن شریف تلاوت نو یو ما به خپل مونځ کاو او داسې بېدیني وه زما په کور کې چې ما به ژړل خدای وی یو ځل د ما چې په ټولو کې کشره لور ده اچه د سکول کالج ته تلې وه واپس راتله د هغې د سکول کالج یو ملګری و هغې ورته یو تقریر واورو ما ته یې ویل ستا بیان یې ورته واورو الور چې مې راغله داسې رپېده وی ما ته یې ویل چې مور دا مونږ خو ډېره ګناه کوو ما خو د یو مولوي صاحب تقریر واورېد هغه خو د قرآن شریف ایتونه لګیا دی ووایي چې ځان په پرده کې کې هغه د پیغمبر حدیث لګیا دی وایي او ما په هغې کې لږ سخته خبره کړې وه د قرآن شریف ایتونه مې ویلي وو ما وی الله قرآن شریف کې فرمایي حضور پاک ته اعلان کوي یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ای پیغمبره د خپلو بیبیانو ته دې ووایه او د لوڼو ته دې ووایه او د مسلمانانو ښځو ته ووایه چې په ځان پړونې راواچي که بغیر پړونې کومه ښځه بار ته ووته او ځان یې ډولې کړی دی او کومو هلکانو ورته وکتل د دې هلکانو کې د سترګو کومه ګناه کېږي زنا د هغوی به نه کمیږي او د هغوی برابر به د دې ښځې کېږي ځکه دې ښځې ځان جوړ کړی دې ښځې ځان ډولې کړی دی دې ښځې خوشبویې پورې کړې ده او د هلکانو توجه سترګې ځان ته راغی ډېره لویه ګناه ده ای بچې په غضب د خدای به واوړئ داسې بیماري به در باندې راشي چې بیا به د پلار له او مور له او ډاکټر له چل نه ورغی دا ولې دا ښکلی وجود چې موږ له خدای راکړی دی زه ګورې ستاسو د اصلاح دپاره وروڼو وایم دا ښکلی وجود چا راکړی جواب راکړې داسې نه شوق سره ووایه دا سترګې چا راکړې دي دا غوږونه چا راکړې دي نو چې الله یو نعمت راکړو نو موږ به په الله خفه کړو زه تا له یو 100 روپۍ درکړم چې دا واله تا له مې درکړې او ته په هغه 100 روپو دارو والې او ما ته یې په ډوډۍ کې واچوې چې دا وخوره ما پې وجنې نو دا ظلم دی که نه ما ولې خفه کې دا 100 خو ما تا له درکړې
نو ته پې ما خفه کې ما له ضرر راکې نو دا سترګې غوږونه مونږ له الله راکړي دي نو مونږ به پې خدای خفه کړو ډېر زیات دی ډېر حضرت یوسف علیه السلام زلیخه پې مینه وه او یوسف علیه السلام له خدای ډېر حسن ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ما ته الله یوسف علیه السلام خولی وخو نو وی د دې ټول مخلوق نیم حسن خدای غله ورکړي خشته دی او د زلیخې په کور کې اوسېږي غلام دی ورونو ورسره ظلم کړی او په کوي کې غورځولی بیا قافلې والا روچت کا او په مارکیټ کې خرڅ کا زلیخه پې مینه وه د بادشاه ښځه او زلیخه په دې سوچ کې وه چې کله به زه دا یوسف په خپل دام کې راولم او زه به پې دا ګناه وکړم یو ځل یې مقومون ته د هغې د محل ډېرې دروازې وې دروازې یې غونډې جرنده کړې او یوسف علیه السلام خو یې غلام و هغه یې ځان ته راوغوښته وې راشي او دروازې جرنده کړې او چابیانې ځان سره کېښوده او په خپل پالنګ کې کېناسته او ځان یې ښه ډولې که چې د یوسف علیه السلام توجه ماته راشي قرآن شریف کې الله فرمایي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك دروازې جرنده کړې هېڅوک نشته یو زلیخه ده یو یوسف علیه السلام دی مطالبات یې وکړه ړومبې ورته ویې یوسفه وي دا سترګې دې څومره ښکلې دي وي د ټولو نه مخکې به دا پټېږي وی مخ دې څومره ښکلی دی وی چې دا خاورو ته لاړ شي اوبه دوړېږي ختم به شي وی لاس او خپې وجود دې څونه ښایسته دی وی دا به قبر کې ودوړېږي ختم به شي ای یوسفه ته ما ته نه ګورې زه څومره ښکلی یم وی نه تا ته نه ګورې پردو ښځو ته کتل دا ګناه د ناروا دی الله پرې خفه کېږي ما سره کې تم دومره ښکلی زم ښکلی د خدای نیکبخته تا کې څه سړیتوب او څه طاقت نشته چې تا خواهشات دې اوبرو شي اوچت شي یوسف علیه السلام ورته څه وایي قال انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون دا ښکلی وجود ما له چا راکړی دی الله او د دې ښکلي وجود په وجه الله د بادشاه په محل کې مأوه او ټکانه راکړې ده نو چې الله را سره دونه ښېګړه وکړه نو زه الله خفه کړم ولې خدای خفه کړم دقه رنګې زه دې جینکو ته میم زما بیان چې اوري چې بچې په پرده کې اوسېږي دا خشته وجود ده له الله درکړی نو د خدای دشمني پرې مه کوئ او د خپل کشرانو دې بچو ته میم دا لکان په ما ډېر ګران دي او دا کشر کول زما ډېر خوښ دی دا راته حقیقت ویم چې دا واړه په ما ګران دي ځکه زموږ معاشره به دوی نه جوړېږي سبا به د دې قوم مشران دا بچي وي موږ هم یو وخت کې داسې واڼو زه دا ځکه مې خوښ دي چې دا ګوره بیان ته ناست دي او زه ورته نصیحت کوم زه یم بچې ګورې مونځ به کوئ د دې خپلو علماو ته مې یم چې دا کشران دا ځوانان دا د ځان نه مه جدا کوئ ځان ته یې رانږدې کړئ دوی ته دین وښایئ دوی ته قرآن وښایئ مینه که زمونږ د دې بچو سره نه وه مونږ به وله مدرسې جوړولې مولانا صادق صاحب ستاسو دې بچو سره مینه ده قسم دی چې ستاسو نه زیات خوښ دي ولې دلیل قسم مې پې ولې وخوړه دی د وجود غم کوي دی د دین غم کوي ته وله چنده نه غواړې او دی وله د خلکو نه چندې غواړي او قرآن ورته ښیي څه دپاره چې دا نیکان شي صالحان شي او د دوزخ د اور نه بچ شي زمونږ علما ستاسو خیرخواهان هر څه چې خلک وایي او موږ د دې قوم خیرخواهان یو موږ وایو چې دا قوم خدای عالمان کړي دا خدای حافظان کړي دا دین زده کړي او د خدای د دشمنۍ نه دی بچ شي ټول هلکان چې څومره دي بچې دا سترګې چا درکړې دي وایه
غوږونه چا درکړي دي نو ټیک ټاک به نه استعمالوي ټیک ټاک خو پېژنئ که نه ټولې والله قسم په خدای ټولې پېژني دا مشران یې دومره نه پېژني لکه څومره چې دا کشران پېژني په دې ټول هلکان بربنډې جینکۍ ګوري جینکۍ پې بربنډ هلکان ګوري په خدای مې د قسمې ویرېږم په دې ټیک ټاک نن هلکان او جینکۍ یو بل ته خپل بربنډ اندامونه ښیي او په دې ټیک ټاک نن هلکان او جینکۍ یو بل سره هغه فحش خبرې کوي چې هغه په دې غوږ د اورېدو قابل نه دي په دې الله نه خفه کېږي ولې دا غوږ مونږ له دې نه خدای راکړی دا سترګې دې له راکړي چې مونږ پې پردو جینکو ته وګورو او جینکۍ پې هلکانو ته وګوري قسم په خدای ګناه دا ناروا دا حرام بهر کیف حضرت یوسف علیه السلام ته زلیخا وایي وی نن دې پرېږدم نه ګناه به کې راسه هغه وی نه کوم خو یوسف علیه السلام دقلته په دې سوچ کې پرېوت چې یا خدایه زه خو دا ګناه نه کوم خو دا زلیخا خو به خامخا ماته لاس راچې نو چې د دې لاس ما سره ټچ شو وجنګېد دا هم زما دپاره ډېره لویه خبره دا به څه کېږي زه به ترې ځان خلاصوم دې له به دیکه ورکوم دا به ما ته لاس راچي زما لاس په دې سره جنګېږي ره دې به ما سره جنګېږي د نه خو وروسته خدای پیغمبر جوړوي خدای دا به څه کېږي بس زما وروڼو الله په خپلو بندګانو ډېر مهربانه دی قسم په خدای حضور پاک فرمایي الله ارحم بعباده من الام بولدها دومره مور په بچو مهربانه نه ده څومره چې الله په دې خپلو بندګانو مهربانه چې ته د ګناه نه ځان ساتې نو الله به دې مدد کوي یوسف علیه السلام وی خدای وس مې دغه دی چې دروازې ته ور روان شو نور ورته پته ده چې دروازه جرنده ده لیکن الله مدد وکړه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين الله وزي مددكم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب چې دروازې ته روان شو الله مدد وکړه دروازې ورته خدای ټولې کوله وکړې او بار ووت الله مدد وکړه او زلیخې لمن نه کلک ونیوه چې هلک خورانه بار ووت یوسف علیه السلام خو زورور دی پیغمبري طاقت دی پکې زور یې وکړه شاته نه کمیس وشلی چې بار ووتل د زلیخې خاوند دی وزیران دی او دنیا خلق دی ورسره دی په دقسې وربار شو چې هغې وکتل یوسف علیه السلام ته د زلیخې خاوند او کرې بدل شو یا خدایه دا څوک دا خو زما ښځه هلک پسې رامنډه وایي کمیس یې تېره شا نه وشلو وشرمېدم دې خلکو کې رسوا شوم زلیخه هوښیاره وه فورا الزام په یوسف علیه السلام ولګاو قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن عذاب اليم د ماته لاس راچولی د سزا څه ده اوس یا به جیل کې چې یا به له سخته سزا ورکړي یوسف علیه السلام هي راودتني عن نفسي دې لاس راچولی عزیز مصر د مصر بادشاه هغه ناستې خلکو ټول د زلیخې ملګرتیا وکړه نه صاحب بي ټیک وایي دا یوسف لاس ورچولی الله پاکې مدد کوي یو ماشوم مور سره د مور سینه خوړه وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين وی د دې یوسف کمیس وګورئ که د مخکې نشلیدلي نو دې په دروغه دی زلیخه رښتونې ده ځکه دې پې ورته و هغې ته ځان خلاصاو او که کمیس ته شا نشلیدلي نو یوسف پس سچه دی او ښځه دروغجنه ده ځکه دې ته تښتېده هغې ته کمیس راښکلی دی فلما رأى قمیصه قد من دبر
قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم چې کمیس یې وکړه د شا نه شلېدلی بس هغه پوه شو چې دا روانې ټول ستا تاسو ډېر مکر جنې ای ښځه نو ګوره الله پاک د یوسف علیه السلام مدد وکړه که ویې نه کړه د مور تی چیرې وي حق ماشوم ولګوئ خبره مې وروڼو دې پورې کوله چې دا خپل سترګې او دا خپل غوږونه او دا خپل ادامونه دا په ګناه کې مې استعمالوي په خدای چې الله به مدد کوي او که دام په ګناه کې استعمال کله الله خفه کېږي ولې الله خفه کوي الله خوشحاله کې الله مه خفه کوي خیر هغه ښځې وي هغه ماشومه لور چې مې راله پیدا ما ته وایي چې مورې هغه مولوي صاحب خو تقریر وکړ اخو وایي چې پرده چا نه کړې خدای به ما وایي بچي دقه خو راته زه وایي حقه یوه لور مې لاړه په مدرسه کې داخله شوه چې زه خو مدرسه کې نور سبق وایم هغې خپله برقه راواغېسته او مدرسې ته لاړه د هغې یوې لور د وجې نه زما ټول کور کې زما لونه څه حافظانې شوې او څه خدای پاک عالمانې کړو کور مې ټیک شو منځونه مې کور کې شروع شو پرده په کور کې راله روجي نیسي ذکرونه کوي ټوله ورځ مې په کور کې تلاوت دی پیسه مې محفوظ شوه مازدیګر به مارکیټ ته لاړې ماسخوتن به راتلې اوس ورته زه ویم ای بچې اوس به پلانکي واده دی د پلانکی واده دی ځان له یو جوړه جامې والې نه مورې زموږ جامې ډېرې د اسراف نه کوو دا د مدرسې برکت دی زما وروڼو مهرباني وکړئ مولانا محمد صادق صاحب درته مدرسه جوړه کړه دا یو بیړی دی یو کشتی ده د نجات خپل بچي راولی داخل کې ورسره دا بچي م نیکان او صالحان قسم په خدای داسې دور را روان دی چې دا بچي به سبا تاسو ته پلار نه وایي اوس دا د بچي لګیا دي پلاران ولي مور د پیسو دپاره ولي پلار کنځي د کوری شړي داسې خطرناک دور را روان دی نو که دا بچي د قرآن والا شو حافظان شو او ناظرې زده کړو دین یې زده کړ د دوی ژوند دم محفوظ شو د دنیا او د آخرت او ستا محفوظ شو دقه رنګې خپل لونه راولې دا د مولانا صادق صاحب راته وایي چې موږ سره پکې داسې زنانه شته چې د 50 کالو نه عمر هم زیات دی الحمدلله خپلې لونه خپلې بچی راولې قرآن پې زده کړې دین پې زده کړې خپل بچي راولې او قرآن پې زده کړې او دین پې زده کړې قسم په خدای چې ستاسو په کور کې د قرآن تلاوت کېږي په کور کې به برکت وي قسم دی چې ستاسو لوڼه نیکانې شي د هغې په ژوند کې په کور کې به برکت وي دا غریب خو همدغې دپاره لګیا دی چندې غوښتل اسان کار یو ته لاس نیول او بل اوس هم دا چت نیمګړی دی دا چت مونږ خلک دا ګمان کوو چې دا د خپل ذاتي کور دی دا د ذاتي کور نه دی په دې کې ستاسو بچو ته قرآن او دین ښایي مهرباني وکړئ د دې چند نظام ولا وکړئ چې ستاسو ماشومان پکې قرآن خوري دا خو د قرآن مدرسه ده او که ستاسو خپل وس نه کېږي نو ستاسو په قوم کې چې کم مالدار خلک دی مالداران نو هغې ته ووایه چې د سره امداد وکړي په دې کې سریه لګي په دې کې سیمټ لګي په دې کې کرش لګي په دې کې شګه لګي ریت په دې کې مزدور لیبر لګي دا مهرباني وکړئ ورسره لږ تعاون وکړئ ورسره لږ مدد وکړئ دې دومره محنت کوي ستاسو په بچو ستاسو په لونو او دین ورته ښایي قرآن ورته ښایي لږ محنت ورسره وکړئ تاسو لږه ګزاره ورسره وکړئ ګوره تاسو زمونږ چې د زامنو لونو ودونه یې مونږ څونه خرچې پې کړو په مړو کې مونږ څونه خرچې کړو دا د مړو خیراتونه خدای در باندې مړي نه راولي الله هم د مریضانو روغ صحت نصیب کا خو بیا هم خامخا انسان مري دغه خیراتونه مهرباني وکړئ په خلکو روجې مه خورئ دا راوړئ د مدرسې نو بې ځایه پیسې پې مه بربادوئ هغه پیسې راوړئ د مدرسې راوړئ سیخ والا والی سیمټ والا والی شګه والا والی کرش والا والی د ده نه ده دا مدرسه ګوره ته اوس هم ویمه
دا د الله د دین مدرسه ده، دا د قرآن مدرسه ده، دا د پیغمبر مبارک د علومو مدرسه ده. او رسول الله مبارک فرمای انا اغیر منکم والله اغیر مني، وی د ستاسو نه غیرتي م الله زما نه غیرتي دی. قسم دی که غیرتي د چا بدل په ځان پرېږدي. که تاسو د خدای دین سره مدد وکړو الله به ردې بدلې په دنیا کې هم درکوي او ردې بدلې به خدای پاک تاسو له په آخرت کې هم درکوي. نو کوئ به انشاءالله کنه چې څومره ملګري دي ټول به ورسره د زړه د اخلاص نه تعاون کوئ. دا ګوره د یوې چت باندې 11 کمرې به دې جوړوي. کمرو کې به څه کېږي؟ د قرآن شریف درسونه وي او فی کمره خرچه 7 لکه ده، په 11 لکه خرچه راځي. سیمټ پې 1000 بورې لګي، 11 ټنه سریه لګي، 40 زره خښته لګي، 50 سیکړې کرش او 50 سیکړې ریت لګي. نو دا مهرباني وکړئ په دې کې ورسره د زړه اخلاص ته تعاون کوئ به لکه که نه بلکل ورسره وکړئ تعاون. او دا خو د دغه میاشت ده د رجب زبرګه میاشت ده، څومره چې د سره وکړو په دې به یریږئ نه، د دې بدل به دله خدای درکوي، الله به دله دې بدل درکوي. الله غیرتي ذات دی او غیرتي بادشاه دی. ستاسو په قوم کې خو شکر دی مالدار خلک شته، که د ډېرو پیسو والا خلک شته. نو که هغې ته مو ووایي ماماګان دي ستاسو، ترونه هم دي، رشته داران هم دي، دا بغیر دا په یو کس نه جوړېږي. دا ډېر لوی چت دی، خو څنګه چې الله دا لاندې چت جوړ کړه دا به هم خدای جوړوي. او د قرآن مدرسه رسوي، ستاسو بچي پکې قرآن به وي، قرآن به پکې زده کوي. کوئ به انشاءالله کنه. نو یو کس دغه وکړي، لاندې زنانه هم دي داسې چنده غواړي چې دا څادر پې ګرځوي، صحیح ده. یو څو کسان پکې څادرونه وګرځوي، لاندې زنانه هم دي هغې کې هم لږ څادرونه وګرځوي. ښه، لاندې چې کم زنانه دي زنانه هم څادرونه وګرځوي، او دلته هم یو څو څادرونه هلکه وګرځوي، د زړه د اخلاص نه تعاون وکړي. او داسې هم که څوک تعاون کوي، څوک اعلان کوي 50 زره ورکوي، 100 ورکوي، 20 زره ورکوي، 10 زره ورکوي. خبرې نه یې بچې کښېنه وړو 2 منټه کښېنه، 2 منټه کښېنه، دا واړه مجلس ګډوډوي. که څوک پکې اعلان کوي نو هم پکې وکړي اعلان، الله به اجر درکړي. پکې 100 روپۍ کولی شي، 50 زره کولی شي، 20 زره کولی شي، 10 زره کولی شي، 15 زره کولی شي، هر څومره چې شو کولی شي. میاشت پس ورکوي، 20 ورځې پس دې به هم نمونه ولیکي، بیا به وله وروسته ورکوي. شته داسې ملګري؟ که داسې څوک وي او اعلان پکې وکړي الله به اجر درکړي. دې څادر کې واچوي، او زنانو ته مو دا درخواست دی هغوی دې هم څادر وګرځوي، څادرونه وګرځوي. زنانه هم د زړه د اخلاص نه تعاون وکړي او مدد وکړي. هر څومره چې د چا وس کېږي 50 جبر نشته، الله به انشاءالله بدلې درکړي. الله مو خوشحاله کړه او الله یې دې مدرسې له ډېر برکتونو او ترقي ورکړي. تاسو د الله د دنیا او آخرت خیر او خوشحالۍ درکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.